د پیښور په علاقه چغورمټي کې په دغه غونډې باندې جوړ شوي په مزار کې دا قبر د عامو روایتي قبرونو نه مختلف دی او دغه قبر د حوالې سره عام تاثر دا دی چې دا د صحابي حضرت سنان بن سلمہ رضی الله تعالی عنہ او د نورو مجاهدینو اجتماعي قبر دی. د عامو خلکو د خبرو او د دې په باره کې د علاقې د نسل در نسل مشهوره په دغه خبره کې څومره صداقت دی هم دغه حوالې سره په دغه مزار کې د مسجد محتمم وویل. زمانو محمد رومان کې حضرت عبد الله ابن سوار عبدی رضی الله تعالی عنہ مبارک راغلی هغه فتوحات وکړ چې کله هغه بیا د مقام دی قلات کې شهیدان شو د هغې میشن پوره کېدو دپاره حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ مبارک په حکم سره د حضرت سنان رضی الله تعالی عنہ مبارک سره د ګڼ شمېر ملګرو دوستانو دی راغلي دي او فتوحاتو سلسله شروع کړه. هغه فتوحاتو په سلسله کې دوی چې څومره مقامات هغه د هغې د حضرت عبدالله رضی الله تعالی مبارک نه بعد چې کوم بغاوت و هغه بغاوت واپس امن باندې په اسلام باندې بدل کو او فتوحاتو سلسله بیا دی شروع کړه. داسې رتلل ډیره غازی خان کیټه کوهاټ مقام قلات دغه علاقې فتح کې او د هغې د فتح نه بعد چې کله دوی راغلو پیښور فتح کو. پیښور علاقې د فتح نه بعد بیا په دې علاقې باندې چې کوم مقام داوزی علاقه یادېږي میچنۍ او چغرمټي په دې علاقې باندې هغه وخت کې چې کوم بود مذهب والا خلکو هغه موجودو د هغې سره بیا دوی یو مقامي رغلي بیا ورسره یو لوی جنګ شوی دی جهاد شوی دی او دوی ته فتح نصیب شوي ده. په هغې فتح کې دا مبارکان شهیدان شوي. په دغه مزار کې دغه قبر د کتو دپاره نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ د بیلابیلو برخو نه خلک د زیارت دپاره راځي. زما نوم نصیف زه راغلی یم د پېښور نه. زیارت ته راغلم د زیارت خو ماشاءالله د صحابي قبرونه دي د کومو صحابه دفن دي او مونږ د دې زیارت کو تاسو دې زیارت ته راشئ. خسته علاقه ده خو دې خو ماخونه هم خسته دي او بل زیارت ته دعا ورلو کې ځان ته دعا وغواړئ او نور دلته ځان ته دعا غواړئ امت دپاره دعا غواړئ. بل طرف د دې حوالې سره په سوشل میډیا باندې یو خبر چلیږي چې په پیښور کې د اصحابي قبر دریافت شوی دا اوس نه دی دریافت شوی د ډیر وخت نه دی. محمود الله خان افریدي سنو پښتونخوا پیښور.